بختور دی هغه خلق چې د هغې مال په مدارسو په طلباو په علماو په مساجدو باندې ولګېد. مونږ هم وایو مونږ مالداران یو. مالداران په دوه قسمه دي ښه، یو مالداري او یو د مال چوکیداري. پوهېږئ په یو مالداري یو د مال چوکیداري. دا د مال چوکیداران دي، مال جمع کوي جمع کوي، نه تې په خپله لګوي نه تې نه په بل لګوي، جمع کوي جمع کوي چې وفات شي نو خلک وی په بینک کې 5 کروڑ روپۍ راووتلې وي، نو دی مړ شي او هغه الواد روالي او اولاد ځان له ولګوي او چې میدان محشر شي نو الله به د دې 5 کروڑ حساب صرف د پلار سره کوي. دا د بچو له ساتلې وي که نه، چوکیداری کړې وه، مال ساتي 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 چوکیداری کوي، جو لاړ شي تی هغه مالی بچو ته پاتې شي. دا چوکیدار دی، نه مالدار نه دی. مالدار عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه مالدارو. مالدار هغه دی چې په خپلم اخوري اوس کی او ځان له اخرت له څه شي کی دی مخې ته څه تیار کی. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه مالدار دو. زمون وسنی مالدار د دنیا په ګټه کې ورته ښه قسمونه معلوم دي، داسې باریک تپوسونه کوي چې مونږ پکې خطا کوي، لکه صرف او رانه اوباسي چې صرف د مولي صاحب او وکي نو د مسلې یو شق وي یا بلې نه وي، خو او صرف د عالم نه اوباسي. او صحابه کرام چې هغه د آخرت په سوداګانو کې ماهر وو. اوس د آخرت د سودا ماهرین نشته دی. ګوره ورته کلی او علاقه کې د قحط راغی، ډیر مالی مشکلات رالل، دی کې د عثمان رضی الله تعالی عنه یو قافله را روانه و، او خان و دا غلی په بار وی او قافله را ورسېدله. تاجران ورته په لارو کې ولاړ دي، یو وی زی والم خرڅی کم، بل وی زی والم خرڅی کم. تاجران ولاړ دي، بولی شروع شول. یو وی زما یو پدوا، یو وی زما یو پدوا. ځکه د قحط زمانې تاسو ته پته ده خلک ګران علي که نه علي، تیل هم څومره ګران اغوستي وو، لیټر تیل به درته به څو میلاوېده. حدیث مبارک کې راځي چې کله د قحط زمانه راشي او د سړي سره یو سیس شته دی او د خلقو ضرورت دی او دی نه ورکوي، سنبال کړی دی وی ورګه چې ریټو خیجي چې ګرانې پې خرڅ کړم. خو ګوره یوه خبره به ورسره یاده ساتئ چې د خلقو ضرورت وي دي سیس ته، چې د خلقو ضرورت نه نو ځان له ذخیره کوه بیا خیر دی. الته د خلقو ضرورت ته او تی ذخیره کوي ورګه چې ګرانې پې خرڅ کم. حدیث مبارک کې راځي څلوېښت ورځې د دا سیز وساته خرڅ یې نه کو. څلوېښت ورځې پس دی راپاڅېدو او دا ټول مال صدقه کو. نو دومره ګناه په څلوېښتو ورځو کې ګټلې ده چې دا ټول مال دې صدقه کې نو د هغې ګناه کفاره نه جوړېږي، د هغې کفاره کېدی نه شي. څلوېښت ورځې چې د خلقو له کوم تکلیف ورکړی. نو تاجران ولاړ دي، وی یو په دوه، وی نه د ده نه چل لږ زده کوو ښه، د دې عثمان رضی الله تعالی عنه نه لږ د سوداګرۍ چل لږ زده کوو، چل درته ښیمه ځان ته او ټولو ته چل تې زده کوو. وی دا ارزانه ده. جو بل تاجر وی یو په درې، وی ارزانه ده. بل وی یو په څلور، وی سمې نه راځي ارزانه ده. مونږ هم وایو ریټ خېجو که نه، بولی شروع وه. یو په لسو ته ورسېدل، یو په لسو ته. تاجرانو وی یو په لس، لکه چې د غنمو سټه په زري او تا ته سړی وی په 10 زره. عثمان رضی الله تعالی عنه وی دام کمه ده، په دې ګټه مې کار نه کېږي. خلق حیران دی چې په دې ګټم کار نه کېږي. وی نه کېږي په دې ګټه باندې مې کار. وی د دې نه به زیاته ګټه سي. وی ما ته یوه ګټه معلومه ده چې هغه یو په 700 باندې علي، ته خو یو په 10 علي. ما ته یو سودا معلومه ده چې یو پکې په 700 باندې دی، یو په 700 باندې دی.
خلق حیران شو وی په 700 کالی اعلان وکړو وی د الله ذات په قرآن کې وعده کړې ده چې زه 1 روپۍ په 700 باندې علم وی خلق وورئ ټول غلم خیراتی وقف کړل وی راځي خلق وړی ځان وی ما یو په 700 خرڅ کو او چې میدان محشر شي او د الله مخې ته حاضر شم الله نه به یو په 900 باندې غواړم یو په 900 دا مالدارو ښه د ګټې چلې راته وخو د ګټې چلې راته وخو ګټه دغه ګټه ده چې یو په 900 دی د خوږو اوبو کویې نه و هغه د یو یهودي سره و او خلقو باندې به اوبه خرڅولې زه هوښیار دقتې هوښیار ته زیریږم چې هغه د اخرت په معامله کې هوښیاري نو راغی